د ښځو او د سړو په مانځه کې 11 پرخونه دي چې ښځه به مونځ څنګه کوي او سړی به مونځ دا څنګه کوي. نو که ښځه که په دې طریقه باندې مونځ نه کوي نو مونځ یې نه کېږي، او که سړی په دې طریقه باندې مونځ نه کوي نو مونځ یې نه کېږي. نو راځئ چې په دې کلیپ کې دا خبره موږ زده کړو. 11 خبرې دي چې دې کې به ښځې څنګه مونځ کوي او سړي به څنګه مونځ کوي، او کوشش وکړو نورو ملګرو سره یې شیر کړو چې هغوی ته هم د دې پته ولګي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در رب کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک د صحت نه به خوند او مزه اخلي. الله پاک هم خوشاله آباد او تر او تازه ساته. نن زه تاسو ته مخاطب یم یو ناشنا ویډیو باندې، یو ناشنا ټاپک باندې. ما ډیر زیات ضرورت محسوس کو چې په دې ټاپک باندې تاسو سره بحث وکړم. او دا موضوع دا ټاپک چې څومره زموږ خویندې دي، څومره زموږ وروڼه دي، اکثر هغوی مونځ دا ګډ وډ کوي. نو زموږ چې محترمه مونځ دا صحیح شو نو زموږ ټول اعمال، زموږ ټول کارونه، زموږ ټول وظایف دا به ټیک وي. که زموږ مونځ دا خراب راووتو، زموږ مونځ دا ټیک نه و، نو زموږ به وظایف هم کار نه کوي، دغه رنګه زموږ به یو عمل دا نه قبلیږي. نو په مانځه باندې ځان خلاصول پکار دي، د مانځه نه ځان خلاصول نه دي پکار. فرمایي چې 80 کاله به یو سړي مونځ کړی، یو مونځ به یې قبول نه وي. ځکه به قبول نه وي چې هغوی د مانځه چې کومه طریقه ده د ادا کولو، په هغه طریقه باندې مونځ ادا کوي نه. نن به انشاءالله العزیز په دې کلیپ کې دا زده کوو چې د سړو په مانځه کې او د ښځو په مونځونو کې بنیادي 11 فرح دي، او دا فرح به کم ځای کې وي. لومبی فرح دا دی چې سړی به تکبیر تحریمه په وخت کې دا کم چې لومبی الله اکبر دی، په دې کې به سړی لاسونه د څادر نه راوباسي او دغه لاسونه به غوږونو پورې ویسي، الله اکبر به ووایي. دغه رنګې ښځې به د لوپټۍ نه لاس نه راوباسي، بلکې لوپټه کې به دننه تر اوږو پورې به لاسونه دا اوچت کړي. لومبی فرح دا شو چې سړي به لاسونه غوږونو پورې دا اوچتوي، د غوږونو کومه دا والۍ غوندې ده، دې ته به مټۍ ګوته دا کم سر دی دا به ورته لګوي، او ښځې به داسې کوي چې لاسونه به تر اوږو پورې دا اوچت کړي. دا لومبی فرح شو. نو دویم فرح دا دی د ښځو او د سړو په مانځه کې چې کله سړي الله اکبر وکړي نو لاس به ږدي د نامه نه لاندې. داسې به وکړي چې ښي لاس به د ګس لاس د پاسه کېږدي، او دغه رنګې زنانه به لاسونه ږدي په سینه باندې. نو دا دویم فرح شو. دویم فرح دا شو چې کله سړي نیت تړي نو سړي به د ښي لاس چې کوم تلی دی دا به د ګس لاس د پاسه کېږدي، او دغه رنګې د لاس په کلک ونیسي او داسې حلقه غوندې به سازه کړي، او دغه رنګې زنانه چې کوم دي هغه به ښي لاس د ګس لاس د پاسه کېږدي او حلقه به نه جوړوي. څنګه تاسو ته په سکرین باندې ښکاري دقه طریقه ده. څلورم فرح د ښځو او د سړو مانځه کې دا دی چې سړي به رکوع کې مکمل ښکته کېږي، چې د سړي سر او د سړي کومه ملا ده دا یو برابر کې راشي. مطلب دا چې د پاس به ګیلاس وغیره کېږدي یا جام به کېږدي، په هغې کې اوبه کېږدي، دا توی کېږي نه، دغه شان لیول کې. او کله چې ښځې رکوع کوي نو دومره به ښکته کېږي چې کله د ښځو د لاس د پنډو ته صرف وررسي، مکمل د سړو په شانتې به ښکته کېږي نه. پنځم نمبر فرح دا دی چې کله سړي دا رکوع له ځي نو سړی چې کله رکوع له لاړ شي نو دا ګوتې به کولاو کړي او دا پنډې به په کلک ونیسي، زنګون چې کوم دی دا به کلک ونیسي او زور به ورله ورکړي. فرمایي چې کوم سړی زنګونان له زور ورکوي په رکوع کې او ټیټه رکوع کوي، د دې سړي په دې کونډو باندې به درد نه راځي. نو سړي به ښکته شي مکمل او د کونډو له به زور ورکړي، دا ګوتې به یې کولاو وي، او ښځې به معمولي غوندې ښکته شي، ګوتې به کولاوۍ نه بندې به یي، دومره به کي چې صرف کونډو ته دا ګوتې ورسیږي. شپږم نمبر فرح دا ده چې کله سړی رکوع له ځي نو سړی به خپلې مټې دا به د ترخونو نه د جسم نه جدا ساتي، او دغه رنګې کله چې ښځې رکوع کوي نو هغوی به د خپل لاسونه د خپلې مټې دا به د بدن سره پیوست ساتي، بیلی به ترې نه. چې کله سجده کوئ نو سړي به داسې کوي
چې سړی به لاسونه د ځمکې نه بره ساتي، دغه رنګې لاسونه به د ترخونو سره کلکۍ نه او دغه رنګې لاسونه به د خېټې نه لرې ساتي. مطلب دا چې سړی به داسې سجده وکړي چې د لاسونه او د پتونانو منځ کې دومره ځای پاته شي چې چیلې بچې پکې دا تلی شي پکې. مطلب دا چې هم مزیداره سجده به وکړي. او چې کله ښځې سجده لګوي نو ښځې به لاسونه د کم سنګلي دي دا به لاندې ځمکې باندې کېږدي او دغه رنګ مکمل به ښکته شي چې دننه پکې سلار مار دا نه وي. نو مطلب دا شو چې ښځې مکمل ځمکې پسې دا کلکېږي ځکه چې په دې کې سطر دا ډېر زیات دی. اتم پرخ دا چې سړی به سنګلې په سجده کې د ځمکې نه اوچتې ساتي او ښځې به ځمکې پسې جفتې لګوي. نهم پرخ دا دی چې سړي به په سجده کې د خپل ګوتې دا به ودروي او دغه رنګې ښځې به دواړو خپلو چې کومې ګوتې دي دا به یو سایډ ته دا وباسي. چې کله په قاعده باندې سړي کیني نو ښۍ خپه به ودروي او د ګس خپې د پاسه به کیني او ښځې چې کله قاعده کوي نو ښځې به دا به کیني او دواړه خپې به ښۍ طرف ته دا وباسي. 11 پرخ دا شو چې کله سړي دا قرت کوي نو سړی به په تیز آواز باندې قرت کوي او هټ ټیټ به لګیایي او دغه رنګې کله چې ښځې قرت کوي نو دا په قلار آواز باندې کوي چې سره دونه به یې وایي چې سره په خپله یې اوري چغې به نه وایي. نو کوشش وکړو چې په دې طریقې باندې په خپله هم عمل وکړو او زموږ چې هغه غرونه خویندې دي او هغوی ته لا اوسه پورې پته نشته د دې پرخونو هغوی سره هم شریک کړو. کیدای شي زما او ستا د وجې دا چا پیدا کېږي دا به ډېره زیاته غټه خبره وي. الله پاک دې زموږ ستاسو د مونځونو نه پرخونه وباسي. الله پاک دې زموږ ستاسو نه راضي شي. الله پاک مو خوشحاله ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.